الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. 3 نمبر آيات سورة الفرقان. الله جل جلاله صفات او قدرتنا بیانیږي، چونکه دا د مکی سورتونو کې د الله وحدانیت د ثابتولو لپاره د الله قدرتونو ذکر کول او د ایمان اولنۍ پاړه د الله جل جلاله سره تعلق جوړول، چې د الله جل جلاله قدرتونه بار بار زموږ په ذهن باندې، زموږ په دماغ باندې، زموږ په زړه باندې اولوي، زموږ غوږونه بار بار د الله جل جلاله طاقت او قدرت صفات واوري. د هغې سره به زموږ په زړه کې د الله جل جلاله قدر پیدا شي، اهمیت به پیدا شي، لوی به پیدا شي، عظمت به پیدا شي، د الله جل جلاله دهان به نصیب شي. هر وخت کې به زموږ ستاسو په ذهن کې الله پروت وي. د الله جل جلاله تعلق دا د مسلمان اولنۍ فریضه ده، بلکې د مسلمانۍ دنیا هم دا خبره ده چې د ده په دنیا کې په هر وخت کې، په هر ټیم کې په ذهن کې الله پروت وي. د الله یاد دی ته وي، لکه موږ تاسو یاد څه ته وایو؟ الله یادوئ که نه؟ چې په ژبه باندې ذکر کوي دې ته یاد وي که نه؟ حالانکه حقیقي یاد موږ په پښتو کې هم استعمالوي، یاد دی ته چې په ذهن کې پرته وي. لکه تشاپور ته تا ته زما خبره یاده ده؟ یاده ده ماته. داسې وایي که نه وایي؟ نو هغې داسې وایي په تسبیح اړوي، زما په ذهن کې خبره پرته وي، دې ته یاد وي، دا ماته یاده ده. لکه ما چې تا ته کومه ښوونه کړل هغه تا ته یاده ده، ماته یاده ده. دغه شان زموږ په ذهن کې هر وخت کې الله پروت وي، تر دې پورې که موږ ګناه هم کوو الله به زموږ ستاسو حفاظت وکړي، خو په دغه ټایم کې موږ ته الله یاد دا د الله یاد به یو ځل موږ د دې ګناه نه واپس کړي. نیکي کوو الله یاد وي، لکه عادت او عبادت کې هم دغه فرق دی. یو سړی لمونځ کوي، په لمانځه کې ورته الله نه یاد نو لمونځ څه شي دی؟ په دې خبره پوهېږئ؟ لمونځ کوي الله ورته نه دی یاد. د الله یاد اولنی څیز دی، د الله سره تعلق جوړول اولنی څیز دی. الله دې زموږ ستاسو زړونه د خپل محبت نه ډک کړي. بغیر د محبت نه زړه وچ دی، وچه. د الله سره تعلق نه، محبت نه زړه وچ دی. دا د صرف په مسلو کې نښتې، د الله جل جلاله د محبت خوند نه اخیستی، د عبادت شوق نه اخیستی. دا چې څومره کړېږي هغومره دی خوشحاله د الله په مینه کې. د الله قدرتونه ذکر کېږي. واتخذوا ونیولې دي من دونه سوا د الله پاک نه آلهة معبودان، د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي، نو د هغو څه قدرت شته؟ لا يخلقون شيئا چاہو هیچ شے نگے پیدا کرے. اولنے صفت دا اللہ بیانی دا نور خلق
د نورو معبودانو په مقابله کې چې الله پاک خو داسې ذات دی چې تمام کائنات تمام مخلوقات هغه پیدا کړي دي د الله نه علاوه دوی چې د چا عبادت کوي هغه څه شی پیدا کړی لا يخلقون شيئا هیڅ شی نه دی پیدا کړی وهم یخلقون او دوی په خپله پیدا شي دي تاسو چې د چا عبادت کوئ دا څه په خپله پیدا شوی دی پیدا کوونکی څوک دی الله دی نو د هغه عبادت کوئ کوم چې الله پیدا کړي دي د الله ولې نه کوئ ولا يملكون دي اختيار من ندي لأنفسهم دخل زان نطار ضرا نقصان ولا نفعا او ندفعي لك تعتبت خير ورسي تعتبت خير ورسي دا الله نا علاوات تمام مخلوقات دا النفع دا ضرر مالكان ندي نه چاته نفر رسول شي نه چاته ضرر رسول شي نه د چاته ضرر دفع کولی شي نه د چاته نفع منع کولی شي ما تاسو د الله جل جلاله نه علاوه تمام مخلوق دا عقیده په دې باندې نظر ساتل چې د نفع د ضرر مالک څوک دی الله ګورم دي کې الله پاک زموږ تاسو امتحان اخلي زموږ تاسو امتحان اخلي قانون ورته دا بیان کوي چې نفع او ضرر د چا په لاس کې دي الله په لاس کې دي د ایمان جز دی د ایمان حصه ده دا خبره چې په دې به عقیده ایمان ساتي چې فایده او نقصان څوک د چا په لاس کې دي که د چا دا عقیده نه وي نو د په ایمان کې شک دی په دې خبره پوهېږئ او د هغې باوجود موږ وینو ډېر څیزونه په دنیا کې داسې دي چې د هغې د ضرر او نفع موږ ته په اسبابو کې ملایېږي ملاویږي که نه ملاویږي ډېر څیزونه داسې دي لکه دا شی مه خوره دا بد راځي دا نقصان کوي دا وخوره دا فایده کوي دا ماله بد دي دا ماله ښه دي ګوله مې وخوړه ښه شو مې ورسره سر باندې مې دا کار مې وکړو تمام دنیا دارالاسباب دا ټول څیزونه موږ ته مخامخ داسې دي چې د فایده او نقصان په دې کې فایده ده دې کې نقصان دی داسې مخې راځي که نه راځي او ایمان زمون څه وي موږ ته چې دا کوم چې ته وینې په دې باندې به یقین نه ساتې کوم چې تا د مخې ته نقشې پرتې دي هغه که د ډاکټر په صورت کې دي هغه که د ډوډۍ او د چي په صورت کې دي هغه که د مال او د اسبابو په صورت کې دي هغه که د بادشاه او د وزیر په صورت کې دي هغه د عہدې په صورت کې دي ملک دی مال دی مادي څیزونه دي اسباب دي د دې ټولو نه عقیده کټکول او په الله باندې جوړول چې دا څیزونه به زه استعمالوم زما دنیا د زندګي ده دا ټول به استعمالوم خو یقین به مې په چا وي په الله باندې دې ته ایمان وي اوس زمونږ او په کافرانو کې دا فرق دی چې هغه هم دقه څیزونه استعمالوي موږ هم دقه استعمالوي هغه هم دا علاج معالجې کوي د دنیا د اسباب استعمالوي موږ هم د دنیا اسباب استعمالوي خو هغوی په یقین استعمالوي موږ په سنت استعمالوي موږ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی اسباب استعمالول یخ دی کمبل واغونده جرسي واغونده کوټ بستنې کې ننوځه انګېټې ته کښېنه ګرمي ده پنکه ولګوه دا اسباب دې ټول استعمالو لیکن الله جل جلاله دې څیزونو ته محتاج نه دی د دې نه په غیر باندې پوره کولی شي تمام مینه موږ ته معلومه ده زموږ په مخې ته دا تجربه راغلې ده چې الله جل جلاله د دې څیزونو محتاج نه دی دقه زموږ او د کفارو منځ کې فرق دی که نور نه انسان کې فرق نشته کنه تمام اسباب هغوی استعمالوي تمام اسباب موږ استعمالوي الله اکبر کبیره د نفع او د ضرر مالک څوک دی یو الله دی د الله نه علاوه بل څوک نه چاته او چې په هر وخت کې زموږ په ذهن کې دا خبره دومره زیاته راشي چې کله موږ ته د یو سبب ضرورت راشي د یو سبب د استعمالولو ضرورت راشي په هغه وخت کې زموږ د سبب نه مخکې ذهن چا ته لاړ شي الله ته لاړ شي دا ایمان جوړېدل دي خلکو ایمان جوړ کړه که نه ایمان جوړېدل دا دي چې زموږ د سبب ته نظر راستی لاړ شي اول چا باندې ولاړ شي الله باندې دا نه و چې پیسې راسره شته دا اوس دا کار نه وکړم په پیسو باندې یقین نه په چا باندې یقین نه الله باندې یقین بغیر پیسو الله پاک کولی شي او یقین
د ضرورت په وخت کې نظر بل طرف ته تلل، توجه بل طرف ته تلل، دا د ایمان مخالفت دی، د ایمان مخالفت دی. لکه تاسو ته ویل د ایمان پریکټس کیږي که نه، ایمان پریکټس کیږي. حاجی صاحب د الله پاک حاجی عبدالوهاب صاحب سردانی خو ووایه که نه، د هغه باره کې مولانا جمیل صاحب رحمه الله بیان کړ چې مرکز کې څه ځای جوړېده، یو سپین میل والا راغی، هغه وایي چې خپل نمبر یې ورکړه چې د دې چې څه سړیا لږې سیخ لږي هغه ټول به زه رالېږم، تاسو ته چې کله هم ضرورت شي ما ته به ټلیفون کوئ. او ډېر زیات خوشحاله شو مرکز والا کسان کوم چې تعمیر والا چا په ذمه شو، خوشحاله باندې حاجي صاحب ته خبر ویوه چې حاجي صاحب یو کس راغلی و، هغه د سیخ ټوله ذمهواري واخیسته او دا نمبر یې راکړی دی چې کله هم ستاسو ضرورت وي نو څه چل به کوئ، ټلیفون به کوئ، ګاډی به رارسېدلی، سیخ به یې راوړی. حاجي صاحب وایي استغفر الله، تاسو څه عجیبه خبره کوئ، موږ دا مرکز جوړو دې دپاره جوړو چې په دې کې ایمان جوړ شي. څه شی جوړ شي؟ ایمان جوړ شي، چې د ضرورت په وخت کې نظر چا ته لاړ شي؟ الله ته. او تاسو د ضرورت په وخت کې ټلیفون ته نظر بوځئ، نمبر ته د دې نمبر باندې ټلیفون کوئ، چرته هم نشي کېدی دا خبره، چرته. تاسو ته کله ضرورت دی د دې په ځای باندې چل کوئ، الله طرف ته رابطه کوئ. هغه یو کس خپله واقعه ذکر کوي چې زه ماښام خوب راله نه راځي، پریشان یم ډېر زیاته، ډډې ته ډډې اړم اوبه کېدی نه شم، خیال مې دا وشو راوبوځم او لږ به چکر ولګوم، بازار ته به لاړ شم او د ګاډي کې به تیل واچوم، سهار له به برابر نه او ګرځېدو را ګرځېدو وروسته به څنګه مو خوب به راشي، په دې اراده مې نه راووتم، ګاډی مې سټارټ کړه، لاړم، تیل مې واچول، واپس کېږم، کافي د بازار دغه ځای زموږ د کور نه لرې دی، منځ کې شاړه ده، یو ځای کې جومات راغی، ما ویل هسې هم راوتی یم، زه رکعته لمونځ به وکړم، د جومات مخې ته مې بریک واخېسته، دننه لاړم، چې لاړم ګورم جومات ورکې نه وتم، یو سړی دنده خوشی جومات دی، یو سړی په دې جومات کې په سجده باندې پروت دی جاړي. زه ډېر زیاته تعجبه کیفیت مې جوړ شو او ما ځان ذهن کې دا خبره وکړه چې ماله چې خوب نه راته الله پاک چېرته د دې سړي د مدد دپاره زه راویستم، کېدای شي چې الله پاک د هغه د مدد دپاره زه راویستی یم، زه خوب نه راته او داسې حالات جوړ کړه، زه راووتم، ګاډی مې راویسته، د جومات مخې لاړم، دننه رنوتم، فورا د هغه خوا لاړم، خوا کې کېناستم، هغه چې کله فارغ شو راوچت شو، نو چې څنګه چل دی، ما ورته وویل ستا څه ضرورت دی، ولې پریشانه یې؟ هغه چې 15,000 روپیو ته مې ضرورت دی، هغه راته فریاد کړ، څو روپیو ته مې ضرورت دی؟ 15,000 روپیو ته مې ضرورت دی، په الله ته مې خپل فریاد کړ، هغه بس الله پاک زه رالېږلی یم، جیب ته مې لاس کړ، یو قسم خوشحالي مې په دې زړه کې محسوس کړه، خوشحالي چې دا زه خپل مقصد ته زه راورسېدم، داسې باندې کیفیت محسوس کوم دنده، جیب مې راواخېستې، 10,000 روپۍ مې راله ورکړې چې دا واخله، هغه خوشحاله شو، دعا راته وکړه، بیا مې دومره زیات به مې خوشحاله شوی چې بیا مې خپل کارت راواخېست، دا مې له ورکړو چې دا واخله، او چې تا ته کله هم ضرورت وي نو ما ته ټلیفون کوه چې څومره پیسې دې پکار دي زه به درکړم. بیا یې ویل چې پیسې مې واخېسته او کارت یې وانغېسته، وایي زما ضرورت نشته. هغه عجیبه خبره ده، ستا ضرورت خو شته که نه، محتاج یې، او دا 15,000 روپۍ دې دپاره پکار وي چې ښځه چې په هسپتال کې داخله وه او د هغې اپریشن هغې دپاره دی، چې ما ته له هسپتال کې مسافر یې ضرورت راشي، هغه بس وشو پیسې ته راکړې او زما ضرورت نشته، چې ما دا نمبر خو ځان سره کېده که نه، ما سره نمبر شته، نمبر شته، ما ویل څنګه نمبر تا سره شته، چې نمبر شته نو جواب مې ولې خو ټلیفون مې لیکلی راته زه به راغلی یم، هغه وایي ستا نه، ما تپوس وکړه چې چا نمبر در سره شته، وایي چا چې ته رالېږلی د هغه نمبر را سره شته.
دا ته چې څنګه دا هم زما ضرورت شو چې دا ورته دا مه کوه چې که ته رالېږې نه که بل څوک یې رالېږه ایمان او عقیده دې ته وایي چې کله ضرورت په وخت کې زموږ ذهن چا ته لاړ شي الله تعالی چې اوس که د کاټ په جیب کې ایښی زموږ شانې کمزور ایمان والا سړی دی که نه چې کاټ ته به یې کاته خوشحاله به شي چل دی ما ته ویل دي بس ضرورت دی لکه د دې نه بهترین کار موږ سره شته نه هر یو کس سره شته نه زموږ په غوښتو کې طلب نشته که نه او غوښته پرېږدي راکوي او که نه راکوي دا غوښته د الله خوښ دي د الله مخکې دا عاجزي او د الله مخکې دا کمزوري کېدل نه دي او دا پرړېدل دا تغړېدل او دا چونکل او دا انګولا کول دا د الله خوښ دي دا خوښ دي دا خپل تعلق د الله سره جوړ کړو الله وپېژنو الله مو زموږ ستاسو د زړه تعلق د الله سره جوړ کړي لا یملکون دی اختیار من ندی لانفسهم د خپل ځان دپاره خپل ځان ته څه خیر نشي رسولی تا ته به څه خیر ورسوي لکه تمامه دنیا یو ځای شي او یو کس ته خیر رسول غواړي نشي رسولی خیر مګر هغه چې کوم الله مقرر کړی او که تمامه دنیا یو ځای شي یو کس ته تکلیف شر رسول غواړي هیڅ قسم شر نشي رسولی مګر هغه کوم چې الله وغواړي هغه شر به رسوي ضررا د تکلیف اختیار من ندی ولا نفعا او نه د فایدې اختیار من دی ولا یملکون موتا نه د مرګ اختیار من دی نه د دوی په لاس کې مرګ شته دی چا چې څوک مړ کړي مرګ ژوند د چا په لاس کې دی الله په لاس کې دا د نورو پورې خبره نه ده یقین وساتئ دغه سړی د څه شي نه ویرېږي هلکه د مرګ نه به سړی ویرېږي د مرګ نه به پریشانه شي بیماران د هر شي وخت مقرر دی امتحان مقرر دی او الله په اختیار کې دی الله چې زما سره څه کړي د الله مرضي ده الله نه به عافیت او خیر غواړو او الله سره زما تعلق دی الله چې په څه حال کې زما نه خوشحالېږي خو چې الله خوشحاله شي چې هغه چې هر څه خوشحالي الله اکبر مقصود د الله رضا د الله خوشحالي خپل تکلیف او پریشاني او خوشحالي د دې خبرې دا مقصود نه ټول ما خپل خوشحالي پرېږده دنیا کې د الله خوشحالي ولټوه الله به ستا خوشحالي ولټوي الله خپل بنده چې څوک د الله د خوشحالولو کوشش کوي الله هغه معلومېده کړي نه الله خوشحالي لږ تکلیف به راځي لږه سخته به راځي خو هغې کې هم د الله راځي حکمت نور الله ته خامخا خوشحالي دنیا کې هم خوشحالي آخرت کې هم خوشحالي ولا یملکون دی اختیار من ندي موتا د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوندي کولو نه د ژوندي کولی شي او نه مړ کولی شي ولا نشورا نه بیا دوباره د پاڅولو د قیامت پر ورځ په دې کې څوک شته چې د قیامت پر ورځ تمام خلک ژوندي کړي نشي واتخذوا من ولد من دونه سوى الله پاک نه آلهة معبودان لا يخلقون شيئا چې ندي پیدا کړی دي څه شی وهم يخلقون دوی په خپله پیدا شوي دي ولا یملکون دوی مالکان نه دي لانفسهم د خپل ځان لپاره دوی له څه کوي د الله نه علاوه هغه که پیغمبر دی که فرشته دی که ولي دی که بزرګ دی که صحابي دی که تمام مخلوقات هغې کې چې څوک راغله د الله نه علاوه بل هېڅ څوک د نفع د ضرر مالک نشته لا یملکون اختیار من ندي لانفسهم د خپل ځان دپاره ضررا د نقصان ولا نفعا او نه د فایدې ولا یملکون دي اختیار من ندي موتا د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوند ولا نشورا د دوباره د پاڅولو اللهم صل على محمد ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك